تاسو سنوم د ناظم صاحب استیزو تاسو مسله څه ده؟ زموږ مسله دا ده چې زموږ د دې په ریپورټ نه والا 8 کیلومتره روډ دی دا بالکل کچه دی او سکولونه مونږ ته نشته. د سنچور سره د ورځو د والي صاحب سکول دی په غوجل کې دی د روسه پورې په سنچور سره کې والي صاحب جوړ کړو هم هغه غوجل کې دی تاسو لاړ شئ هغې ننداره وکړئ. سنګل ډسپنسري هلته نشته او دا ټول خلک راځي دلته خلک لوټي. دی وایي چې زه پی ټي آی کې دې لپاره شامل شوم چې ما زما علاقه به ترقي وکړي. موږ وروسته پاتې شو لږ په ګزاره حال ژوند شي څنګه هغه وروسته په مخ په شا روان شو غرونه یې ورته بند کړو بېزې هلته نه شي تللی غرونو ته. څه سعودي عرب نه راغلو هغه آفت راغی خلک اوس په ډېر سخت مشکلاتو کې دی او چې دی وایي چې زه په دې اوس نظرثاني کوم چې زما په پی ټي آی کې ما شمولیت د سره مقصد دپاره کړی هغه مقاصد پوره کېدو به دی الټه موږ ته نقصان راورسېد. بدخوري مرداباد رشوت خوري بریکوټ پریس کلب کې تاسو مخامخ مخاطب زموږ سره د ابوهي اوسیدونکو کریم بخش صاحب او د بلو کلی ملګری چې دی هغه موجود دی. هغه چې د نن پریس کانفرنس کې مختلف چې دی هغه ایشوز مخې ته رالل د دوی په علاقه چې دا پسمانده ده مختلف هلته کې چې کم د مقامي ایم پی دی د هغه نه دوی بیزاره دي. کریم بخش صاحب د نوکرو په حواله باندې د مقامي ایم پی خلاف چې دی تور هم لګولی په دې حواله منیجر صاحب دا راته ووایي چې تاسو کم د نوکرو دا لیسټ خو چې په دې کې 4 لک روپۍ اخیستې شوي دي نو د دې ستاسو سره زموږ سره ثبوت نشته. خو ما تاسو ته څنګه مخکې ووایي چې قانون دا وایي چې کوم غلط کار کیږي هغه یا پیورټیزم یا کرپشن. صحیح. دوی چې کم د چینج او د بدلون په نوم کوم موټ اخیستی او نن د هغوی د بلدیاتي او د داران چا چې په الیکشن کې منډیټ د عوامو اخیستی خپه دي ولي ټول بیزاره دي په دې وجه چې زموږ خلک د ناخوندګۍ په وجه یا د بلې په وجه په یو طرف کړي کله مولان راولي غزان پوره کړي کله بل راولي غزان پوره کړي. نن پکې دور آلو خلکو صرف کرکټ له ووټ ورکړی او سړي ته یې نو کتلی چې یاره سړی څنګه دی سړی بې تعلیمه دی او زه د چونکې د ډکټیټرشپ ډېر خلاف یم خو د مشرف دا یو خبره چې یاره ګریجویټ سړی دی اسمبلی ته ودرېږي ناخوانده سړی دی نه ودرېږي. تاسو را سره خپل پیژنګلو وکړئ ستاسو نوم څه دی کوم ځای سره تعلق؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی حسن اقبال او د کانډاک بلو کلي سره تعلق. تاسو د تحریک انصاف نه ولې بیزاره شوئ مین وجه څه نو دا بیزاره شو چې یاره مونږ خو ته ډېرې مودونه ساتل او په دې وجه باندې توقع ته ساتله چې یاره مونږ له به کارونه مارونه وکړي. مین کوم مسلې چې زمونږ اهم مسلې دي هغه روډ دی بجلی ده او اسپتال دی او سکول دی نو دغه شوي چېرته پرامري مرامري شي لږه ډېره خو اهم غټ کارونه مونږ ته نه نوکري در نه کړه دا نوکریان یې ورکړې چاله نو د نوکریانو خو نو نوکریانو خو په باره کې مونږ څه نشو ویلی. دران جهان مننه جی نننې پریس کانفرنس چې و هغه په دې حواله باندې و چې د پی کې کومه زړه حلقه وه ایکاسي د هغې ایم پی ای عزیز الله ګران پر ضد باندې چې دوی تورونه ولګول او د مبینه طور د نوکرو د خرڅېدو کمی شو چې هغه هم مخې ته راله او د دې نه مخکې چې دی هم د بلو کلي یو مقامي رهایشي چې دی هغه تور لګولی و چې دغه کم په تحصیل کې نایب ناظم دی د تحصیل هغه چې دی هم د نوکرو په دې خرید و فروخت کې چې دی ککړ دی. د کیمرامین عزت حسین سره سہیل باچا بریکوٹ. جو کہ علاقہ کانڈاک جہانگیر و مضافات سے منتخب ناظم ہوں اس امید پر پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا کہ تحریک انصاف کا نام نہاد منشور جو کہ تعلیمی اور صحت کے میدان میں انقلابی اقدامات کا دعویدار تھا ہمارے پسماندہ دیہات کے لیے پیدامن ہوگا. لیکن افسوس کے ترقی کے بجائے ہمیں مزید پسماندہ کیا گیا. غریب چرواہوں پر پابندیاں لگائی گئی. 1964 سے ریاست کے دور میں قائم اسکول جو کہ مویشی خانہ میں چل رہا ہے جو کا تو ہے پڑا ہے. 14 دیہات پر مشتمل ہمارا علاقے کے لیے سنگل ڈسپنسری بھی نہیں ہے اور غریب لوگوں کو 13 کلومیٹر دور بریکوٹ جانا پڑتا ہے جہاں نیم خواندہ عطائی ان کو لوٹتے رہتے ہیں.
रियासत के दौर का सड़क जो कि कच्चा है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हम बदस्तूर तीसरे दर्जे का शहरी तस्वुर किए जाते हैं। खासकर तालीम और सेहत के हवाले से हम 19वीं सदी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस बारे में मुताल्लिक़ा MPA और मुकामी क़यादत को कई बार या दहानियाँ कर बेसूद साबित हो गई। लिहाजा मैं मजबूरन सियासी हवाले से अपने मुस्तकबिल का लाइहामल तय करने के लिए अपने वोटर से सलाह मशवरा के बाद PTI को खुदाफिज कहने पर मजबूर हूँ। تاسو چې خپل نوم وایئ د کوم ځای سره ستاسو تعلق دی او د خپل موقف بیان کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د افغان د ویلیج کونسل لایف ناظم یم او حسنګل مې نوم دی او محله مې کلی مې ګارام دی. د دې دپاره مونږ په PTI کې شمولیت کړی و په 2013 کې چې دې نه مخکې هم په پیپل پارټۍ کې وو. د بچپن نه زمونږ مشران زمونږ کشران ټول، خو بیا خاص کر چې کنده ما د دې مفادو دپاره شمولیت کړی په PTI کې چېرې زمونږ د علاقې ته به څه ترقیاتي کارونه وشي او مطلب دا دی چې د سیاحت دپاره د تعلیم دپاره نو هغه مهم پوره نه شو. زموږ چې په زړه څومره ارمانونه او څومره دغه روډ موږ ته کچه دی 8 کیلومیټره روډ د بریکوټ نه والا او تر د علیداده پورې دا بالکل کچه دی. مونږ غریبانان چېرته په سعودي عرب کې یو ځای بل ځای مزدوري وکړي او راشي ځان له په 15-16 لکه روپۍ ګاډی والی چې میاشت نیمه تېرېږي نو ختمي. د هغه بر ځای نه د بنجر نه دغه غرونو نه چې کوم دی بیمار راواغېسی چې بریکوټ ته رارسي نو هغه په لارې دغه شو پات شوی. نو زما دغه امیدونه خو دغه سر ته ونه رسېده. تاسو څونه ووټ اخیستی و په الیکشن؟ ما خو جی اوټ کې زما اوټ کې داندې هم شوي وه خو بیا هم 360 اوټ ما اخیستی و. تاسو اوس د تحریک انصاف نه استعفا ورکوئ؟ نو بس په دې به مشوره کوو لکه د ملګرو سره او داسې استعفا څه دغه خو نشته وګیلې معنی مې ته دي. تاسو چې دا کوم نن پریس کانفرنس کوئ د دې نه مخکې تاسو چې کوم منتخب MPA دی عزیز الله ګران نو په دې باره کې تاسو دغه سره ملاقاتونه کړي دي؟ تللی ډېرې پیرې او ویناګانې ورته کړي دي او زمونږ طرفونو ته داسې نه ده کارونه یې کړي دي خو چې په نورو ځایونو کې کم کارونه شوي هغه مونږ ته نه دي شوي. تاسو په طرف کې چې نو ستاسو د علاقې د تاسو ډېر راغوښتی دی هغه د سکولو تاسو کوم خبره کوئ د صحت او د سړکو دا هغه په خپل لیدلې دي تاسو تاسو خولی دي؟ ویل هر کوڅه په هر محله په هر کلي باندې هغه ګرځېدلی دی جی او کارونه الیکشن نه مخکې درغلی او په وروستو درغلی و؟ الیکشن نه وروسته هم راغلی او مخکې هم راغلی خو کم زمونږ چې امیدونه هغه ونه شو. زه خو هم دغه د امیدونو د پوره کولو خبره کوم چې ستاسو کوم منتخب نماینده عزیز الله ګران ستاسو MPA دی جی دی هلته درغلی دی د الیکشن نه پس او څو ځله درغلی دی؟ دی خو به شپږ اووه پیرې راغلی لا زیات. او تاسو ته یې څه وی؟ بس دا خبره به کوله چې یو غر راخلي په بلک دی او دا بل راخلي په بلک دی چې دغه به وشي او دغه به وشي په منځ کې داسې څه ټکه پکه کارونه یې کړي. اوس مطلب دا دی چې دغه څه شی دی کوڅه څه شی دی یا یو خوړګی څه شی دی مین مسلې چې کوم دي. ستاسو هلته د اوبو څه صورتحال دی د پاکو اوبو؟ د اوبو خو نشته داسې څه خاص چېرته دغه خوړ نه راځي او چېرته ځان له په خپلو پیسو باندې د مزدورۍ په پیسو باندې خلکو ځان له خپلې هینډ پمپ یو دای کړي دي. او دې خلک اوس تاسو د یو بل تپوس کوم اخرنۍ زه درنه چې 15 کاله تېر شول له PTI او ستاسو د 2000 الیکشن 2 کاله خو ستاسو هم کېږي ستاسو د بلدیاتي دغه او تر اوسه پورې لکه ولې غلي وی او نن تاسو شروع وکړه نو حکومت هم ناکام دی. نن که تاسو دا کوئ هم نو خو یو میاشت دوه پاتې تاسو مخکې ولې نه راتلی؟ نو بس په دې تمه باندې بس په دې تمه کې ټایم تېر شو جي نو دوی کې امیدونه وکنه. آخري مثال چې دی هغه دا آرډر دی
دا بلور دغه کړی په دې کې 3 کسره ابوي دي 3 کسره ابوي دي او د 14 دیهاتو نه مکه یو کس سینګل نشته دا د څه شي دا د کلاس 4 دی دا ګورتای پکې هم څوک نشي دا ابوي 3 کسان دي او په پیسو شوي دي دي کې څوره پیسې اغستې شوي نو دا اوسو دغه وایي چې 4 لک روپۍ پورې پر کس 4 لک روپۍ اغستې شوي او دا په کم سکول نه کې دا ورته دغه په بوې په سکول کې دا بوې هایر سیکنډري سلور کا څور کړي یو د ډیګرام 3 دا بوې او د علاقې له نمائندګي نه کړي پیسو خبره پکې پته نشته راته خالدار دا وایي چې تاسو مخکې هم تاسو په علاقه کې او نوکرۍ کې پیسې اغستې شوي بیا واپس کړې شوي دي نو منګنالو او د دې ځکه په تحصیل اسمبلی کې دا ډېر اهم موضوع ده نو هغه هم یو انکشاف شوی مخکې تاسو نه 1,20,000 روپۍ اغستې شوي نه جنا ختم شوی او نه نو تاسو د قوم سره تاسو د دې پسمانده خلکو سره دونه دوکې کیږي تاسو چې د میلمه دوست خلک یې دوی مختلف چې د غټ غټ پروګرامونه او کیزان تاواني کوي ټول قوم چې د څوک چې پوک کې څوک ډوډۍ پخه کوي او بیا تاسو سره دوکې کیږي د په حواله سوای تاسو بس په دې خو موږ هم نه پوهېږو چې ولې زموږ سره موږ سادهګان خلک یو چې وپېره راته یو سړی وخاندې موږ په اعتبار وکړو یاره موږ وایو هم دغه سړی دی بیا هغه زموږ هغه دغه سر ته ونه رسي ایکسکیوز می بچا صاحب قانون دا وایي چې کم غلط کار کیږي پای کرپشن نه وایي پای کې ثبوت تاجت نشته یا به فیورټیزم یا به کرپشن قانون دا وایي چې غلط کار څوک کوي نو باغې کې به یا کرپشن انوالي یا به فیورټیزم نو مطلب دا دی چې د دوی څوک پکې نه دي شوي د ثابت علاقې او ضرورت زیات دوه ته دی تاسو اوس مطالبه د چا نه کوئ دا وخت ستاسو غږ چې د عمران خان اوري د تحریک انصاف نور واکمن اوري د دې ملک ادارې اوري نو تاسو څه وایئ ستاسو مین موقف څه دی دغه باندې نظر ثاني سکول هسپتال او روډ او داسې ځایونه پکې دي دا 14 کلي دي په بره که نه په دې کې داسې ځایونه دي چې هغو ته بجلي نشته او ټول خوارکه خلک دی او دوی په ګرځي یو ته وایي تاله به دا وکړم بل ته وایي تاله به دا وکړم د روزه پورې چې کړي تاسو هم کتې شئ هېڅ نه دي کړي مننه چې درنګ جهان مننه نه پریس کانفرنس چې د بلو کلي د تحریک انصاف رهنما او کم منیجر صاحب چې کم تور ولګاو د نوکرو د خرڅېدو په دغه